د پیر نواله تر د هفتې ورځ اسپتال او بیا د اتوار ورځ زموږ د چوټۍ ورځ او بیا د چکر ورځ وي. دا ځل د اتوار دغه ورځ موږ د خپلې چوټۍ د تېرولو دپاره د کالام انتخاب وکړلو. بېګا د شپې چې دنو د کالام په لوري راغلي یو او اوس دا وخت تقریبا موډن ته چې دنو نږدې یو. کو د سنوفال خبره کوو نو ډېر خوندور سنوفال چې دنو شروع شوی دی. 18 تاریخ دی د اتوار ورځ ده او یاران را سره راغلي دي. فضل جان راغلی دی را سره، اجمل را سره راغلی دی او تاسو پته هم لګېږي چې مونږ کله هم یو ځای ته چکر لزو. فضل، اجمل او زه دغه درې یاران چې دنو مونږ ګرځو او دغه دریو یارانو چې کوم بنډار دی دغه مونږ مزید ښکلی کړو. دغه د اتوار ورځ دا وخت مونږ د پېښور ښار نه چې کله روان شولو نو بیا دغه شانته کې د نیمې شپې چې دنو کالام ته راللو او د اتوار دغه ورځ او تقریبا زما په خیال دا وخت 2 بجې دي چې د کالام بالخصوص د موډن په لوري باندې روان یو. بلکې نن اوس دې وخت دې ته راورسېدلو او دغه د مختلف علاقو نه کوم خلک دی هغه دلته راغلي دي او دغه د چکر یا د سنوفال نه د خوند اخیستلو دپاره راغلي دي. مونږ ته هم دغه یو ورځ ملاویږي چونکې زمونږ چکر وزټ چې دا ډېر معمولي په دې وجه باندې وي چې مونږ سره یو ورځ وي نو اکثر مونږ د نیمې شپې راوځو، د شپې مونږ سفر وکړو او د هغې نه بعد چې دنو بیا سحر وخت چې کله راپاسو نو بیا د هغه ځای چې کوم انجوایمنټ دی ماحول چې دنو هغه مونږ انجوای کوو جي نو ډېر خوندور ماحول دی. او بالخصوص بیا چې دن دلته نن سنوفال چې دنو شروع شوی دی څه نه څه واوره خو دې نه وړاندې هم شوي ده خو اوس نن چې دنو خاص کر سنوفال چې دنو نری شروع شوی. تاسو به دغه ویډیوز کې کتلی شئ چې مختلفو په ځایونو کې کله مونږ ودرېدو نو ډېر خوندور سنوفال چې دنو شروع دی. تاسو کې به ډېر داسې خلک وي چې د هغوی به هم چکر ډېر خوښېږي. نو که چېرته تاسو سنوفال لپاره راځئ نو زما په خیال د کالام چې کومې لارې دي هغه هم ډېرې ښکلې شوي دي او بل دا چې موډن ته کومه لاره تللې ده نو هغه لاره هم چې دنو نن سبا ډېره زیاته خوندوره ده او ټیک ده. خو بهرحال موډن ته چې مین کوم ځای دی هغه ځای ته فلحال لارې بندې دي، هلته څوک نه پرېږدي. خو تقریبا په دې نیمه لاره کې مونږ ولاړ یو او سنوفال چې دنو شروع شوی دی خوند ترې اخلو او تاسو سره دغه ویډیوز یا دغه ویلاګ د سره شریکو او امید دی چې تاسو باندې زموږ دغه ویلاګز ښکلي لګېږي. که د کالام کوم خلک دی نو هغوی ته زما خصوصي سلام.